په امارت کې دوه ګونې خبرې را روانې دي. ملا صاحب برادر له ښاغلی حقاني صاحب سره مشکل لري، هلته تقریبا 21 ولایتونه د ښاغلی حقاني صاحب په لاس کې دي او همدارنګه نور د بله قطع په لاس کې دي، یعنې د دې خواته شورای کویټه په لاس کې دي. آیا دا خبر رښتیا ده که نه دا تبلیغات دي د دښمن که بله مسایل دي؟ اصل کې داسې ده، تاسې که فکر وي دا خپله د دښمن تبلیغ ده. یعنې د قطر د دفتر نه مخکې چې تاسې مطبوعاتو د لارې نه به خلکو اورېدل چې امارت افغانستان کې 20 ډلې دي. د امریکایانو ټینګار هم په دې کوي چې 7 ورځې دې وربند وسي که نه، د هغه نه تړون نه مخکې بیا هغه 7 ورځې وربند هم اصل کې دغه ټکي دپاره و چې ته ودرېږه دا په یو امارت ته دلته که نورې ډلې نسته. نو ټولې دنیا ته معلومه سوله چې په یوه خوله باندې ډزه بندې سولې، په یوه خوله باندې بیرته بیا هغه چې وربند ختم سو بیرته خپل جهاد ته ادامه ورکړل سوله. نو الحمدلله موږ په خپلو مشرانو دومره زیات اعتماد لرو، دومره اعتبار لرو، پې باندې هیڅ اختلاف نشته ده. ځکه د موږ مبارزه د مشرۍ دپاره دا نه د موږ مقابله او د جهاد چې دا د اشغال خاتمه ول او دلته اسلامي نظام راوستل ول. الحمدلله امارت کې بیخي د چوکۍ پرستۍ نسته ده، ملت ته خدمت کول یا که هر څوک. برادر کومه تیاره کې چې راغلی دا قطري تیاره ده، صحیح ده، هغه نوعیت یې داسې ده. بله ورځ د قطر دفتر یو ملګري سره ناست ما ورته ویلې دا خبرې مې ورته وکړل. هغه یې ویلې چې موږ څنګه میدان ته راغلو تیارې ته مو چې وکتل موږ ویل دا خو دا قطري تیاره خو ښکاري امریک بیا به خلک تبصرې کوي. موږ لا تیارې ته ختلي نه ولو، یا د تیارې د قطري تیارې هغه چې موږ ملګرو مطبوعاتي ملګرو ته مې ویلې چې عکس واخله چې بیا موږ پسې تبلیغ کوي. او نور د افغانان دغه خلکو ته ذهن کې نه وراچي. موږ 20 کاله چې غلامي ونه کړله، 20 کاله مو چې امریکې موږ ته مکمل قدرت راسپار، اوس خو په زور ترې نیولی ده چې هلته یې موږ ته په رضا راکاو. نو چې هلته مو غلامي ونه کړه، نور د افغانان په دې مطمئن اوسېږي چې د موږ مشران آینده کې انشاءالله غلامي نه کوي او افغانستان به یو آزاد و حر وطن وي. خیر د مشکلات به وي، نظام ده، باید موږ داسې ونه کړو چې نظام ته پښې راپورته کړو، پیسې را بډ وهو، د ړنګولو کار یې وکړو. راځئ ښه زمینه مساعده سوې بهرنیانو ته که هر څوک وي، هغوی ته موږ فرصت ورنه کړو چې موږ کې لاسوهنه وکړي. په هرات کې یو څوک کار وکړي، په جلال آباد کې بل څوک کار وکړي، په کونړ کې بل څوک کار وکړي، په کندوز کې بل څوک کار وکړي. راځئ یو ډیر د غلامیت زنځیر مو د غاړې نه لرې سوی ده، ښه زمینه راته مساعده ده. خو اول خو دا ده چې د افغانستان په اطرافو کې امارت د ډیر مخکې نه حاکم و. نو کابل ته راتلل د طالبانو یو ناڅاپه سوي دي، تاسې مو ولیدل، د خلا د ډکېدلو په خاطر سوي دي. اسلامي نظام نه باید هېڅوک هم ونه ډه. د اسلام نوم په خپله باندې سلامتیا ده، هېڅوک باید په دې ونه ډار چې اسلام یو مترقي دین ده. اسلام په هر بخش کې اول اسلام، یعنی د اسلام د دین د یوه لویه ګټه دا ده چې امن راغی. تاسې وینئ چې په ټول افغانستان کې دا یوه میاشت کېږي الحمدلله بیخي صفر ته راغلی ده، د مرګ زوبله صفر ته راغلی. نو چې یو جي کې امن وي، هلته اقتصاد په مخ ځي، هلته پروژې په مخ باندې ځي، هلته تعلیم و تعلم په مخ باندې ځي. او زه په خپله باندې چې یو ورځ په مدینه منوره کې جامع اسلامي کې داسې ملګرو سره روان وم، نو ماته یو هلته چې کوم افغانی طالب هغه ماته ویلې چې افغانانو علماو ډېر څه نه دي کړي. ما ورته ویلې چې تا سر ته ډرون ګرځېدلی نه دی، چې تا سر ته ډرون ګرځېدلی وای بیا به دې دا خبره نه کوله. اوس چې د موږ په سر ډرون نسته، دلته خطر نسته، نو اوس موږ تعلیم ته خلاص سولو، اوس موږ ښه پرمختګ، علمي پرمختګ کولی سو. موږ دا غواړو، بله ورځ ما ویلې موږ دا غواړو چې په دنیا کې مو نظامي میدان کې افغانان تر هر چا نه مخکې کړل، په علمي میدان کې هم همداسې غواړو، ځکه موږ ته اوس زمینه مساعده سوله. په اقتصادي میدان کې هم غواړو، په صحي او طبي میدان کې هم غواړو، په هر علمي میدان کې او په هر هغه چې نړیوال نورملونه دي هغو کې موږ دې ته ژمن یو انشاءالله. دا مو اراده ده، خو هغه امن دلته نه و چا پرېښودلو، نو چې امن راغی دا ټول زمینې انشاءالله موږ ته مساعده. داسې د اول خو د علامه ابن خلدون رحمه الله خبره ده، هغه یو لوی مؤرخ او لوی فیلسوف تیر سوی د اسلام. هغه یوه خبر کوي، وی د ښار خلک او د اطراف خلک په مابین کې فرق لري. د ښار خلک یو څه بې زړه وي، د اطرافو خلک شجاعتمند وي، د اطرافو خلک بیا علمي هغه کمزوري وي، د ښار خلکو بیا علمي. نو دومره خو فرق وي. نو هغه خلک چې 20 کاله د خلکو ته، تاسو تلویزیون لارې د خلکو ته مونږ وایو
چې خیر دومره خو تاسې فکر وکړئ خصوصا د کابل خلکو چې دومره فکر تاسې وکړئ چې 20 کاله دغه طالب په یو دره کې بند و دی ښار ته نه ده راپرېښودل سوی دی د ښار د ژوند نه ناخبره پاتې سوی ده نو تاسې په یوه میاشت کې تاسې مه وایئ چې موږ سره د ښار د ژوند سره بلد سي کله به لدېدلی سي هېڅ کله نه سي کېدلی نو خیر ده دا به په کراره اوسي دغه طالبان چې تر اوسه په غرونو کې ول یا په جنګ کې ول یا ځورېدلي ول یا په زندانونو کې ول نو دومره خو تاسې دوی ته وخت ورکړئ یو 6 میاشتې 8 میاشتې یو کال چې د ښار د ژوند سره بلد سي تاسې ګیله مه تېر کوئ ځکه 20 کاله هغوی ځورېدلي دي الله داسې نه ده یو وار خو عفو راغلی ده مکمله عفو سوي چې چا شخصي جرمونه کړي دي نو هغه خو څوک نسي معاف کولی نه د الله په دین کې او نه په مدني قوانینو کې د انسانانو په قوانینو کې ګوره داسې ده چې هغه طرف تاسې تنا مه ملامتوئ زه بله ورځ پنجشیر ولایت ته لاړم 10-12 موټره ملګري را سره وو څنګه چې ولایت ته ننوتلو یو خبریال و نو هغه ما سره ستړي مسې وکړله نو ما ته ویلې چې له کوم ځای راغلم د کابل نه وایي ضرور د قندهار وي ما ورته ویل زه د کابل یم څومره ملګري چې ما سره دلته دي دا د 10-12 موټر اکثره د کابل نو ده نه منله نو ګوره چې یو ورې یو چا دلته په کابل کې ژوند کړی وي او بیا ډیر څه لیدلي هم وي نو هغه دا نه مني چې په کابل کې به داسې خلک وي دومره ډیر مجاهدین به یې درلودل نو خو تاسې هم د موږ نه ګیله مه کوئ چې کیدای سي د موږ په سب کې هم بعضې داسې ملګري ول چې هغه یو دم د کابل په خلکو هغه به هم ډېر کم خلک وي چې ټولو ته داسې یو فکر باندې وګوري چې دا ټول لکه سي حکومت کې دغسې مشکلات وي دا به ورکوو انشاءالله دې ته باید کار وکړو تاسې داسې فکر مه کوئ چې اسلامي نظام قانون نه لري انشاءالله چې اسلامي امارات یو دغه د امن مسله او ابتدایي حالات برابر سول په هر نظام کې موږ د اساسي قانون هغه د غربي اساسي قانون چې د امریکا د اشغال د تسلط لاندې جوړ شوی دغه اساسي قانون موږ مخالف ولو کله چې یو نظام په یو وطن باندې پلی کېږي عملي کېږي هلته یو قانون ته ضرورت شته هغه امارت اسلامي به بیا هم د اسلام په چوکاټ کې داسې یو قانون جوړوي چې مادې ولري په هر بخش دپاره ابتدایي عموم کې کمې مادې ولري بیا هر وزارت دپاره او هر هغه دپاره دغسې اساسي قانون موږ هېڅکله نه یو مخالف او دا به کېږي د نظام دپاره داسې نه ده چې دا نظام به بس په پټو سترګو روان وي لکه ړوند غوندې چې هر څا کې وغورځېده هغه اساسي قانون موږ مخالف ولو چې دلته د غرب د امریکا د تسلط لاندې جوړ شوی اما موږ خپل انشاءالله امارت به راتلونکي کې داسې یو قانون جوړوي ځکه نظام ته د قانون دپاره ضرورت شته ده داسې یو قانون چې اوس ډېرې داسې مسایل دي چې هغه مثلا د نوي عصر مسایل دي نوي عصر کې هغه دپاره به علما اجتهاد کوي هغه باندې به څېړنه کېږي بحث به ورباندې کېږي په هغه باندې به مثلا د بانکونو مسایل دي مثلا ترافیکي مسایل دي ډېرې داسې بیخي تر حد نه ډېرې مسایل موږ په پټو سترګو تګ نه کوو یو قانون به وي چې هغه به ټول افغانانو په لاس کې وي لکه څنګه چې تیر قانون د افغانانو په لاس کې و دغسې به دا هم د افغانانو لاس ته انشاءالله ورځي خو د اسلامي چتر لاندې زه بیا اسانه درته ووایم په اسلام کې په 4 مذاهبو کې د یوې ښځې په هوټل کې تنها شپه کول یعنې د یو مسلمان په حیث باندې دا به روا وي که به ناروا وي او که دا ستونزه ولري خو ګوره دا اوس د سعودي په قانون کې شته موږ باید د چا د قانون تابع نه یو موږ ته د اسلام قانون پروت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه چې په کوم لار باندې تللي دي په هغه لار موږ تکو دا قانون ده اوس دوی ته څه ضرورت ده چې موږ د پاکستان نه راخلو موږ د ایران نه راخلو موږ د سعودي نه راخلو موږ د ترکیې نه راخلو موږ ته هلته تیاره نسخه پرته ده د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه خلافتونه چې په کومه لاره باندې تللي هغه د موږ کړن لاره داسې ده بیا کمې مسایل چې مثلا هغه صریح قرآن او حدیث کې نسته علماو په هغه باندې تحقیقونه کړي دي هغې کې اجتهادونه کړي مثلا د اوس عصر نو خیر ده که موږ افغانانو نه دي کړي هغه د دنیا نورو اسلام فکر علماو هغه علماو چې هغه په فکر کې حریت او ازادي ولري دغه علماو ته موږ احترام لرو موږ داسې نه یو چې بخیل فکر لرو هغه علما چې مثلا د جامع الازهر دي جامع اسلامي دي لیبیا سوریا عراق اندونیزیا د نور اسلامي نړۍ علما دي له هغې نه موږ یا په پاکستان کې موږ الحمدلله ډېر ښه علما لرو په هند کې ډېر ښه علما لرو دیوبند هغه علما چې که موږ افغانانو دا اجتهاد نه ده کړی هغه اجتهادونه به د دوی نه راواخلو چې دوی په کومه لاره متفق ول هغه به موږ خپل ځان دپاره کړنله انشاءالله دې ته وخت نه پیدا کېږي چې موږ وایو چې یعنی که علما دلته کوم مسله داسې اجتهادي مسله پیدا سي یوه میاشت کې چې ډېره زیاته مشکله سي میاشت هم لا ډېره لرې ده ډېره زر کېږي یوه جمعه بلکې د ورځو مسله ده دا تشویش وړ مسله نه ده په همدې باندې خبرې روانې دي چې ما مخکې درته ویلي مونږ کله چې یو سړی په یو کلي کې ژوند کوي
نو که هلته د تا سره ټول همسایګان اوران وي نو هغه کلي کې ژوند نه کي نو انشاءالله د موږ مشران چې دي دا اوس د امارت کم وزیر د خارجي چې ده دا الحمدلله ډېر هوښیار سړی د متخصص بیخي تر حده معاون چې ده هغه د تاسې پیژنئ نړیوال سړی ده انشاءالله همدې دپاره هم فکر روان ده خو دنیا نه موږ دغه ګیله لرو چې موږ چې کله حریت ته راځو موږ چې کله ازادۍ ته راځو موږ چې د ټولو افغانانو کومه غوښتنه ده هغسې نظام پلی کوو ولې دنیا موږ سره طرفګینت کوي یا اسلامي هیوادونه ولې موږ سره طرفګینت کوي نو زه به یو هسې په ټوکه کې یو بل علت هم ووایم اصل کې داسې ده کله چې یو سړی ډېر پرمختګ وکړي نو تربورونه یې بیا نه مني نو موږ افغانان الحمدلله اوس په داسې موقف کې یو دا د ټولو افغانانو افتخار ده چې یوه لویه مغروره امریکا او ناټو مو ماته کړې نو د تربورونو هم را سره داسې خوند نه ورکوي نو خو زه وایم تربورونه راځئ له تربګینت نه راتېر سئ په رسمیت مو وپېژنئ نه چاته خطر یو نه چاته مشکل جوړوو څنګه چې نور هیوادونه د دنیا سره کم روابط غواړي موږ هم هغسې روابطو سره غواړو هغه دپاره کار کوو خو انشاءالله زه چې څومره معلومات لرم نو څومره فکر کوم دنیا هم دې ته دا ورې متعهده ده انشاءالله چې موږ سره اړیکې وساتي اقتصادي اوس پرون هغه د چینایانو عینک هغه بیرته انشاءالله داسې نور بعضې مسایل دي ما په خپله زه چې کابل ته اول راغلم یو څوک راغی اگر چې دا نظامي سړی راغی ما ته ویلې چې د چینایانو کوم دلته کابل کې چې کوم د عینک هغه ته څه تهدید متوجه ده نو هغه ما ډېر زر سره حل کړ هغه مشکل حل سو الله حل بیا هغوی ما نه بیرته مننه وکړله هغوی نو موږ داسې یو څوک نه یو چې د افغانستان د پرمختګ دپاره د خنډ واقع سو تجاران ورونو سره د موږ هم روابط شته د ډېر همدغه غوښتنه کوي چې ولې بانک نه خوشي کېږي نو خیر یوه مهمه مسله دا ده اوس که اوله ورځ نه بانک خلاص سوی وی دلته ډېر خلک ورخطا وو د افغانستان بانکونه به تس پاتې وو هغه تجاران چې ډېر ښه خلک دي افغانان دي مسلمانان دي دوی پیسې به له بانکونو نه وتلې بیا چې موږ دې ته هغه کولی چې راسئ نو که امارت دغه چې یو څه وخت دپاره د دوی پیسې په بانکونو کې وي د دغې په خاطر چې هغه تجاران ورونه چې تر اوسه پورې خلکو نه داسې اورېدلي ول چې دی امارت راځي او د خلکو مال و ناموس ته تاوان هغوی ته لږ قناعت ورکړل سي هغه د فرار یا د وطن د وتلو فکر چې ورسره و هغه لږ عادي حالت ته راسي بیا که بانک خلاص وي چې به هغه پیسې نه باسي ځکه هغه خپله دلته ویني چې دا خو بالعکس خبره سوله ما ته د اقتصاد که زمینه مساعده ده زه ولې په ترکیه کې زه ولې په پاکستان کې زه ولې په ایران کې پانګونه وکړم خپل مل نو کیدای سي دغسې بعضې هغه مشرانو ورته دغه اقتصاد پوهانو دغه مشورې ورکړي دي نو داسې نه ده چې بې مشورو ده انشاءالله هغه کار کیدای سي انشاءالله زر دا کار وشي شموله تعریف یې تاسې ماته وکوي چې تاسې اوس وایي چې هغه کسان ګوره افغانستان ملت د امارت داسې نه ده چې دا د یو څو اشخاصو نوم ده امارت تقریبا ټول افغانستان ده په دې د دنیا هم سترګې نه پټوي افغانان دې هم سترګې نه پټوي ګوره 20 کاله یوه ډېره ابرقدرت یوه ډېره مغروره بلکې داسې به وایو دغه دریم جنګ جهاني و دغه 20 کلن جنګ دریم جنګ جهاني و ځکه ګوره د افریقا نه هیوادونه ول امریکا وه اروپا وه د اسیا نه هیوادونه ول اذربیجان و فلان فلان عربي نړۍ و اردن په لوګر کې فوج درلود د ټولو ته چې افغانانو ماته ورکړله مات سول نو ګوره دغه یوه ډېره مهمه مسله ده زر دغه خلک باید داسې زر د موږ نه دغه غوښتنه ونه کړي چې تا پوښتنه اصل کې د څه شي په اړه وکړله ما لږ د یاده ووتله دا د بانکونو په اړه دا به وښیي د کابینې په اړه امشموله نه ده امشموله کابینه ګوره امشموله ځکه ده چې دا ټول افغانان راجګ سول که ټول افغانان نه وی راجګ سوي امریکې ته ماته نه ورکوله نو چې یو څوک د ټول افغانستان نمایندګي کوي د ټول افغانستان خلکو سره وي نو بیا هم دوی وایي چې امشموله نه ده اوس د شمال خلک سته د جنوب خلک سته د شرق خلک سته ټول امارات خلک نه د ټول افغانستان خلک دي ځکه امارت کې راجمه ټول افغانان ول ګوره چې یو د چا په کور باندې د یو چا په کور باندې یو پردی سړی راسي نو تا نه زه پوښتنه کوم دا د کور والا کسان به د هغه پردي سړي چې تا خور و مور و سپینګیری و ځوان در شهیدوي و مړ کوي غله راغلي وي نو د غلو په مقابل کې به چې د تا کور ته راسي چپ پکې نه که مقابله به کوي نو مقابله به څومره کسان کوي
ډېر کلک ډېر کسان ډېرې باید وکړي چې ناس خلک وي هغه ته موږ په خپل افغاني اصطلاح کې څه وایو وایې مه چې څه ورته وایي هغه پرېږدي نو خو ګوره چې کوم خلکو مقابله کړې ده نو دا خو تقریبا ټول خلکو مقابله کړې ده نو راجمع سوي د امارت په چوکاټ کې دي دا هم شموله ده انشاءالله او که دوی وایي چې ولې پلانکی نه دی نیولی بیا خو موږ نه ملت خفه کېده ځکه هغه خلک 40 کاله موږ لیدلي دي چې یا پردیو ته جاسوسان پاتې سوي دي یا یې ملت سره خو کورونه یې جوړ کړي دي د امارت هغه مشران تاسې وګورئ د موږ امیرالمؤمنین ملا عمر رحمه الله دغه تر اوسه کور نسته ده نو چې دغه صحیح ده بدیل بیرته کسانو ته هغه ورکړل سوی ده مثلا یو سړی د دعوه کوي چې ما ته برخه نه ده راکړل چې زه د پنجشیر یم د پنجشیر والي خپله پنجشیری ده د امارت کې یو څوک وایي چې زه د بدخشان یم ما ته برخه نه ده راکړل سوی لوی درستیز د امارت هلته بیرته بدخشی ده نو خو عین هغه سړی نه ده ټاکل سوی هغې باندې ملت موږ نه بیرته خفه کېده ملت په دې خوا بدی کېده چې دا خو هغه څوک و چې د 40 کاله ناخوالو سره موږ دوی یعنی هېڅکله بېګانه نه ده ځان د بېګانه فکر نه کوي دا اوس ما سره چې کوم لیست دی یعنې که زه یې راوباسم د وزارت مالیې دپاره ما نه کوم ملګري غوښتن سوي هغې کې مطالب ملا نه ده ور اچولی هغه کسان مو ور اچولي وزارت مالیې دپاره چې مفکوره اسلامي مفکوره ده غلام و مستعمره فکر یې ذهن کې نسته ده نو هغه به یا ته یا به زید یا به امر وي هغه مولا نه ده انشاءالله تاسې ټول افغانان په دې مطمئن اوسیږي یعنې زه خپل ځان درته ښیم زه د مدرسې ملا یم بیرته خپلې مدرسې ته ځمه نظام ټول په ملا باندې نه چلیږي نظام ټول شیخ الحدیث په نظام کې نه وي نظام لکه اوس ګورې یو بازار ده په بازار کې شر و شور بعد چې بازار ته وځي شر و شور لګیا ده نو دا ټول د انګیر ټکا نه ده دا تنها د موټرو غروبر نه ده خو دا ټول راجمع سوي بازار کې یو شر و شور جوړ سوی ده نو نظام تنها د ملا نه جوړېږي یعنی دا خلک باید مطمئن اوسي چې زما د نکټایي سره او دغه د ریشیو چې ګیره کله کوم غرض نه لرئ تاسې نه انشاءالله دې سره ډېره مننه شیخ صاحب زه بیرته راګرځم ګوره ما مخکې هم درته ویلې چې امارت 20 کلنه مبارزه کې د خپل واک لاندې دیني مدارس یې درلودلې دې نه باید څوک سترګې پټې نه کړي په ټول افغانستان کې هلته دینی مدارس یې ولې د ښځو دپاره چاپیریال برابر نه و دا خو باید موږ تاسې ومنو دلته مشکلات ول دلته 20 کاله تقریبا کافرانو یا غربیانو امریکایانو دا کوشش کوو چې د موږ نوی نسل تباه کړي هلاکې کړي علم د زمینه نه مساعدوله تا ته د یو انسان په حیث چې ما او تا ځان سره فکر وکړو چې که یو ځوان هلک یو ځوانه پیغله نجلۍ څنګ په څنګ سره ناست وي نو دا به علم پرمختګ وکړي او که د دوی په مابین کې به یو اړیکه پیدا کیږي او د علم نه لرېوالی راځي امارت تعلیم د ښځو ته ژمن ده انشاءالله آینده کې پرون مجاهد صاحب اعلامیه هم خپره کړې وه چې زر وخت کې به خو چاپیریال باید برابر سي د علم دپاره چاپیریال نه د فحشاو دپاره نو زه چې کوم ځای کې اوسېږم د ساکو شوکۍ کې هلته چې د موږ کور ده اوسېدلي مو دي نو خو دا جسیبان د ما ملګري هلته ناست دي د جنکیانو مکتبونه دا اوس هم خلاص دي تګ و راتګ کېږي نو بند نه دي انشاءالله داسې چې رسم ځکه هلته چاپیریال جوړ ده چاپیریال صرف د بازارونو دپاره بازارونو ته موږ نوي راغلي یو ما مخکې درته ویلې چې اوس بیګا ما سره یو څه ملګري راغلي وو د پکتیکا ولایت نه هغوی ویلي چې موږ 21 کاله بعد کابل ته راغلو ګوره موږ سره دومره ظلم سوی ده چې 21 کاله بعد موږ خپل پایتخت وینو په خپل وطن کې چا دې ته نه پرېښودلو نو تر څو چې موږ بلدیږو د چاپیریال سره بلدیږو هغه ترتیب په خپل واک کې اخلو نو هغه یو څه وخت نیسي ما درته ویلي دا د مستجسبان هلته ناست دي چې د موږ په ساحو کې یعنې د همدې کابل کې په دې ولسوالۍ کې د جنکیانو مکتبونه خلاص دي هلته تګ و راتګ کېږي څوک یې مانع نه ده مخکې هم درته ویلې زه خپله وم په لوګر کې وو موږ غزني کې وو موږ دومره زر اراده نه درلودله چې د نظام به داسې زر تښتي ځکه دې نظام خو داسې خبرې کولې چې د سیمې په اړه په سطحه باندې دومره قوي نظام نه موږ دومره زر فکر کوو نه دوی دومره زر فکر کوو نو خو بس دا د الله یوه فتح نصرت و الله پاک ډېر زر نظام نسکور که د امریکایانو د تښتېدلو سره ټول نظام ختم سو نو دا پلان خو پلانونه هلته موجود ول خو دومره زر نه ول صرف خلا را ما باندې ستاسو د خلا د ډکولو په خاطر مجاهدین صحنې ته راغلل هغه پلانونه چې تر څو ول بل هلته پلانونه ول هر څه ترتیب برابر خو
هیڅکله مجاهدین دې ته نه پرېښودل کېدل چې مشران یو بل سره کیني، ځکه ډرون ګرځېدلې. زه خپله چې لوګر کې وم، د لوګر یعنې د فتح نه وروسته شپېتو پورې مجاهدین شهیدان سوي چې ډرون ویستل. هلته داسې نه کېدل چې مشران دې راجمع سي، یو جي کې دې سره کیني، مشوره دې وکړي، هغه پلانونه د تطبیقولو دپاره. ځکه دلته امریکایان موجود ول. د کابل تر راتګه پورې تاسې ولیدل، د ما یو ډېر خاص شاګرد د لغمان ولایت و. بله ورځ خبر سوم د کابل په دې هغه کې په دې عمومي سړک باندې شهید کړی. ورور یې ما نه ګیله وکړه چې ورور مې شهید سوی، ته یې موږ فاتحې ته نه یې راغلی. نو ډېر الله دې رحم ورباندې کړي. داسې مشکلات موجود ول چې د انقطاع عوامل موجود ول چې هغه پلانونه موږ سره شریک. نو اوس موږ ته دا زمینه چې مساعده سوي، زه وایم له 2 جمعې کېږي، دا 2 جمعې کېږي چې هغه موانع ختم سوي دي انشاءالله. نو اوس به پلانونه هم سره شریک کېږي.